بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اجمالا هغه کتب ذکر کوو چې د صحیح البخاري متعلق لیکل شوي او هر کتاب د خپل نامه څخه معلومیږي چې دا پر صحیح البخاري په کوم موضوع کې دی. ترجمه الباب په باره کې دی او د ثلاثیات او رباعیات په باره کې د امام بخاري رحمه الله د شيوخ او اساتذو په باره کې یا د صحیح البخاري څخه چې بعض علما او سل 200 احادیث منتخب کړي بیا پر هغوی باندې شرح لیکلې په دا موضوع کې یا متفرق روایات د یوې موضوع یو باب متعلق هغه علما سره ځای کړي بیا یو کتاب ور باندې لیکل شوی د صحیح البخاري متعلق اهم کتابونه. مختصر صرف د کتاب نوم او د مصنف نوم. اول کتاب تسمیه من اخرجه البخاري ومسلم. په دا نامه باندې دا کتاب د امام حاکم رحمه الله په یو جلد کې د 2100 څخه لږ کم رواتو ذکر پکښې دی. تفسیر غریب ما في صحيحين البخاري ومسلم د امام محمد ابن فتوح حمیدی رحمه الله کتاب په یو جلد کې او تقیید المهمل وتمیز المشکل د امام ابو علي حسین رحمه الله کتاب په یو جلد کې. مشارق الانوار على صحاح الاثار د قاضي عیاض مالکی رحمه الله کتاب. المعلم بشيوخ البخاري ومسلم د امام ابو بکر محمد رحمه الله کتاب په یو جلد کې. بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها امام عبد الله رحمه الله د صحیح البخاري څخه سل احادیث را یو ځای کړي بیا پر هغه باندې شرح لیکلی. التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح د علامه بدر الدین رحمه الله د مشکل اعراب وضاحت د غریب الفاظ تشریح پکښې. مصابيح الجامع د علامه بدر الدین محمد رحمه الله کتاب چې دا په 10 جلدونو کې د صحیح البخاري د پار تراجم او ابواب نحوی تراکب او ضبط د کلمات او ډیر شان پکښې د صحیح البخاري د پار مهم کتاب دی. تنقیح په حدیث التسبیح د علامه ابن ناصر الدین دمشقي رحمه الله کتاب رساله غوندي چې علامه ابن ناصر الدین دمشقي رحمه الله متوفى 842 هجري. تغلیق التعلیق على صحیح البخاري مشهور کتاب 5 جلدونو کې د حافظ ابن حجر رحمه الله. انتقاض الاعتراض بیا مشهور کتاب په 2 جلدونو کې د حافظ ابن حجر رحمه الله. في الرد على العيني في شرح البخاري. الرياض المستتابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة امام عماد الدين يحيى يماني رحمه الله کتاب دی. التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح د امام زين الدين زبيدي رحمه الله کتاب دی چې د متفرق روایات د یو باب یوې موضوع متعلق هغه سره یوځای کړي او جمع کړي چې بیا نو پرې وځای باندې د یو باب متعلق روایات پیدا کول اسانه. شرح پر دغه کتاب باندې بیا علامه نواب صدیق حسن خان صاحب شرح ور باندې کړ 5 جلدونو کې. عون الباري. كشف الالتباس عما اورده الامام البخاري على بعض الناس دا د مشهور مصنف چې اللباب په شرح الكتاب مشهور کتاب دی. شرح د علامه عبد الغني رحمه الله کتاب دی کشف الالتباس او په 112 صفحاتو کې د شیخ عبد الفتاح ابو غدر رحمه الله حاشیه او تعلیق تخریج مرسل هغه ور باندې کړی. نبراس الساری په اطراف البخاري د علامه عبد العزيز سیالوی رحمه الله کتاب دی چې دا بیا متفرق احادیث د یو باب یو موضوع متعلق سره یې کړی. هداية الباري الى ترتيب احاديث البخاري د علامه عبد الرحيم رحمه الله کتاب دی چې دا بیا دغه موضوع کې تقریبا. ترتيب احاديث سيد الجامع وزيادته على الابواب الفقهيه د شیخ او نعیم شریف چې احادیث د فقه ابواب په ترتیب سره یې کړی دي په 4 جلدونو کې دا کتاب. دلیل القاری الى موازی الحديث بصحيح البخاري د شیخ عبد الله ابن محمد کتاب دی. دلیل فهرست البخاري د شیخ مصطفی مصری رساله چې د صحیح البخاري د حدیثو فهرست ذکر کړي او د چې په صحیح البخاري کې بیا حدیث پیدا کول اسانه. الامام البخاري وكتاب الجامع الصحيح دا د شیخ عبد المحسن البدر کتاب دی. امام بخاري رحمه الله سوانح او پر صحیح البخاري باندې کلام. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري د شیخ عبد الله ابن محمد کتاب دی په 2 جلدونو کې. خاص کر بیا د کتاب التوحید متعلق چې کوم احادیث دي دا غوي شرح.
او ترجمة الباب في الروايات باندې مفصل کلام. منار القاری شرح مختصر صحیح البخاري د شیخ حمزه محمد قاسم کتاب چې 1200 احادیث یې منتخب کړي د صحیح البخاري څخه، بیا پر هغه باندې شرح په 5 جلدونو کې دا کتاب. منهج الامام البخاري في تصحيح الاحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح، کتاب تقریبا 395 صفحاتو کې د شیخ ابوبکر کافي کتاب دی، او دا مقاله په شکل کې مشایع شوی. الوردة الحاضرة في احاديث تلاميذ الامام الاعظم واحاديث علماء الاحناف في الجامع الصحيح للامام البخاري د حضرت مولانا مفتي مفيز الرحمن صاحب تصنیف په یو جلد کې دی. انعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري د علامه عبد الصبور ابن عبد التواب رحمه الله چې ثلاثي روایت تشریح کړي. درء الدراري په شرح رباعيات البخاري د علامه احمد ابن محمد رحمه الله چې رباعي روایت په ترجمه کړي. ارشاد القاصد الى ما تكرر في البخاري باسناد واحد د حضرت مولانا محمد یونس جمهوري رحمه الله. د حضرت مولانا محمد یونس جمهوري رحمه الله ډیر مفید تصانیف او ډیر ښه شروح متاسفانه چې دلته پیدا کیږي نه، دا کتابونه دلته راغلي نه دي. المتواري على تراجم ابواب البخاري د علامه ناصر الدین رحمه الله تصنیف دی چې 400 تراجم او ابواب باندې کلام پکې کړی، او په یو جلد کې د دکتور صلاح الدین مقبول احمد په تحقیق سره 1500 صفحاتو کې دا کتاب دی. په بل طبعه کې بیا علي حسن علي عبدالحمید تحقیق قرباني کړی، او ترجمان و تراجم د ابو عبد الله محمد بن عمر رشید رحمه الله تصنیف دی. حل الاغراض المبهمه في الجمع بين الحديث والترجمه د فقيه ابو عبد الله محمد بن منصور کتاب دی. تعليق المصابيح على ابواب الجامع الصحيح دا د علامه بدر الدین ابو عبد الله محمد رحمه الله کتاب دی. شرح تراجم البخاري دا د شیخ المشایخ حضرت مولانا شاه ولی الله رحمه الله دهلوی رحمه الله کتاب دی. الابواب التراجم چې دا ډیر مشهوره، او د حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله د اخري تصانیف څخه بلل کیږي، په جیل کې لیکلی دي. حضرت مولانا مفتی ضروري خان صاحب مرحوم بیا پر دغه کتاب باندې یو څه لیکنې کړې د الابواب التراجم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله، متوفا 1919 هجري. الابواب التراجم د صحیح البخاري دا د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله چې دا ډیر مشهور دي، او حضرت ډاکټر تقی الدین ندوی صاحب چې پر ډیرو کتابو یې تحقیق او تعلیق سته، هغه پر دغه کتاب باندې تحقیق کړی دی په 5 جلدونو کې. الابواب والتراجم د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله دا مشهور کتاب دی په دا موضوع کې. معلم القاری شرح د ثلاثيات د بخاری د مولانا عبدالمجید خان ټونکی. فضل الباری بیا د ثلاثيات شرح د مولانا شمس الحق عظیم ابادی، او دا رقم نظم الله علی دا بیا د ثلاثيات شرح د شیخ عبدالباسط قنوجی، او کفایت القاری بشرح ثلاثيات البخاری د شیخ حمید الدین الحنفی. تراجم ابواب بخاری د مولانا انعام الحسن کاندلوی، او الابواب والتراجم للبخاري د مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمه الله. فك الاغراض المبهمه في الجمع بين الحديث والترجمه د سجل ماسي، او مناسبات على تراجم البخاري د علامه قاضي بدر الدين ابن جماعه رحمه الله کتاب. تراجم البخاري الموسوم مناسبات ابواب صحيح البخاري لبعضها بعضا د علامه عمر ابن رسلان البلقيني رحمه الله تصنیف 216 صفحات کې د شیخ احمد په تحقیق سره د چاپ شوی دی. لب اللباب په تراجم الابواب د شیخ عبدالحق هاشمي، متوفا 1902 هجري چې دا په 5 جلدونو کې دي. الابواب والتراجم. عون الباري في مناسبات تراجم البخاري د مولانا محمد حسين ميمن کتاب دی په اردو کې. الامام البخاري وفقه التراجم في جامع الصحيح ډاکټر نور الدین عطر. فقه التراجم والابواب عند البخاري سعيد مصطفى جامع ازهر وعلى لیکلی. الاتجاه الفقهي للامام البخاري من خلال صحيحه د محمد احمد حسن ابراهيم جامع قاهره والا مقاله. او تعلیقات القاری على ثلاثيات البخاري د مولا علي قاری رحمه الله چې جلام چاپ شوی دی، او په رسائل کې مسته جلات چاپ شوی دی، هغه په ډیرو صفحات او تحقیق قرباني شوی. حضرت مولانا محمد یونس جمهوري رحمه الله یو رساله لیکلې ده، خو متاسفانه هغه کتب دلته ملاویږي نه. نور کتابونه مر باندې سته د صحیح البخاري متعلق دا
اهم کتب او ډیر کتب دي تقریبا. پر صحیح البخاري باندې نورم ډیر کتابونه لیکل شوي دي چې په عربي کې هم شته، په اردو کې هم شته، او د تراجمو په باره کې د نور چې پر صحیح البخاري باندې کوم کتابونه لیکل شوي دي په عربي کې، نو ډیر کتابونه ور باندې لیکل شوي دي. البته په قدر ضرورت چې ملاویږي دغه کتابونه چې موږ ذکر کړو دا تقریبا بعضې کتب نه دي چاپ شوي، دلته نه ملاویږي. اکثره کتب هغه د بیروت په طبع کې دي او ملاویږي په کتابخانو کې دستیاب.